أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زويدت مندو محترم مسلمانان اوریدونکو د الله رب العالمین بندگانو باندې ډیر زیات فضل او مهرباني ده. د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده ان لله 100 رحمه. د الله رب العالمین ویسل رحمتونه یسل یوی دنیا ته را لګلې ده او دا یو کم سل رحمتونه دای د آخرت ورځې تفریحي دې د وجه لاندې د فکر صحیح کړل. د دې یو رحمت په وجه د الله عام مخلوقات را لګي په یو بل باندې رحم کوي، په یو بل باندې شفقت کوي. حیوانات هم په خپلو بچو باندې رحم او شفقت لري. د الله رب العالمین د رحمانیت او د هغه د رحمت منګ او تاسو باندې یو مهرباني ده. بیا بندگان زما عزتمندو په هر حال کې د الله رب العالمین رحم ته محتاج دي. که هر څومره ډېر لوی شخصیت شي بیا هم د الله رحم ته دا محتاج دی، او که ډېر یو ادنا شخصیت دی، یو ډېر ګناهګار انسان دی، بیا هم د الله رحم ته محتاج دی. بیا د الله د رحمت بندگانو ته په څه باندې میلاویږي؟ نو دا نقطه موږ بیانوله چې دا په یو څو صفاتو باندې چې کله انسان د هغې طلب وکړي او دغه ښکلي او ښایسته صفتونه به ځان کې پیدا کړي، الله رب العالمین رحمت دته متوجه شي په سبب د دغې صفاتو. هغه ډېر د کتاب او سنت بیان کړي. په سورة الاعراف کې په دې یو آیات کې یو څلور الله بیان کړي دي. الله فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء. زما رحمت دا هر شي ته فراخه دی، لیکن خاص چاله زور کومه فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزکاة. زی ورکوم هغه چاته چې یو پکې تقوی، دویم زکات ورکوي، او دریم چې دی ويؤمنون یقوى الذین او هغه کسان والذین هم بآیاتنا یؤمنون چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان لري.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اغا مؤمنان دي چې اغا نبی تابعداري کوي چې رسول له امي دی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اغا نبی دی چې مندکی دی په تورات او انجیل کې داغه کې استه صفاتونه باقي داغینا قرآن وی کم دی یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر چې امر بکی دی خلقو تا بکی استو خبرو او منکی بی دا منکراتونا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پاک پاک سیزونه به ولا حلالي او حرام گنده سیزونه به په حرامي ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم ادران بوجونه د ګناونو او هغه ادران احکام او هغه کیږي هغه د ګناونو ابت لري کوي نو مفسرین وی بدایات کې څلور صفات خاص کړی دي چې زه فساكتبها زه لیکم خاص د رحمت الله و یو ورکومه هغه چاله د څلور صفاتونه بغیرای یو د تقوا صفت دریم د زکات ورکولو او دریم د الله په آیاتونو ایمان او یقین لرل او څلورم د خاتم الانبیاء د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کولا څومره کې آسان انداز باندې واضحه طریقه الله مونږ ته وښودل چې بندگانو که تاسو د الله رحمت غواړئ چې مونږه الله په خپل رحمت کې راګیرږي نو دا کې صفاتونه بزان کې پیدا کړي تقوا بزان کې پیدا کړي تقوا څه ته وایي چې انسان د الله او د رسول طاعت وکړي او الله او رسول کې د سنه منع کړی دا د هغه حرامو نه ځان وساتي او دریم کم سیزونه دي داسې دي چې هغه مشتبهات دي حلال حرام فتح پورا نه لګي د دغه سیزونو نه متقیان بندگان ځان ساتي او قران کریم کې الله وی د متقیان چاته وی د آیاتونو چې کوم ماول وصل دي کې الله فرمایلی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض ای بندگانو هغه جنت ته منډه وکړئ جلتی وکړئ چې هغه د الله بخنه ته او هغه جنت ته چې دغه پر اخواره د اسمان او زمکه نم ډیر دی چاله تیار کړي او عدد للمتقین متقینو بندگانو لا د بیرست قرآن و چې د متقین څوک دي یو ډیر کې صفاتونه د دې متقینو بندگانو الله دې آیاتونو کې ذکر کړی الذين ينفقون في السراء والضراء متقین و دې دا وایي چې خپل مالونه لګي په خوشحالي کې هم او په وخت د خفګان کې هم په روغ صحت کې هم او په تکلیف او بیماری کې هم د سینره د کله به تکلیف راغې بیمار شو پریشان شو دیوی هیره که زه الله جوړ کړم نو دومره د مرشیه به نظر کوم یا زه الله جوړ کړم دا کار به کوم دا شرطونه مرتونه الله سره لګي که جوړ دی هم یې لګي او که په تکلیف او بیماری کې دی هم یې لګي کمالدار دی هم د الله په نامه مال لګي او که غریب دی هم د الله په نامه لګي اگر کې لګ ولې نه دې د وجه نه صحابو کې بعضې داسې خلکو چې 1 کیلو اوړه یا غنم به راوړل منافقان به ویل چې بدی باندې الله څه کوي چې دا لږ شانتې مال لیکن نبی صلی الله علیه وسلم به اغم قبول کړه او هغه سړي ته دعا وکړه ځکه د به دغه وسو نو د متقیانو یو صفت دا دی الله وایي چې مال لګول
سیوا د زکات نه د خپل وس مطابق لږ مال وي که ډېر وي د ده په مال کې خامخا د چا یو برخه وي د الله د نامې داسې نه کوي لکه زموږ د دور کې د الله کار دی د حرص دومره ډېر شوی حرص چې که زرګونه روپۍ یو سړی ګټي نو د هغه هم څه د الله په نامه د ورکړې خاص هغه څه صفت نه وي که لکونه روپۍ ګټي نو د هغه هم د خوله داسې خواری یاره وایي څه هم نشته لاس خراب او دارنګې زما عزتمندو که چا څه کروړونه او عربونه دي هغه هم داسې هیڅ دی که دا غریبانان د لوږې مري نه د صحابو د سلفو د معاشره چې وګورې او د هغوی د واقعات چې ته وګورې نو ته بیا چې واقعي د دې خلکو د الله څخه مینه وه د آخرت څخه مینه وه د جنت څخه مینه وه نو که لږ وسواله و که ډېر وسواله و زما عزتمندو هغوی د الله په نامه به لګول دې د وجه نه حدیث مبارک صحیح کې راغلی و یو قبیله راله زړې زړې جامې وې او د لوږې اثار پې کاره کېدل د نبي صلی الله علیه وسلم کور ته ننوت بیا راووت بیا ننوت بیا راووت هېڅ یې منځه نه کړه چې دوی لی ورشي د دې مابین کې امر یې وکړه بلال ته اذان وشو اقامت جمع د جمع نه وروسته د الله نبي خطبه وویله او بیا یې ویلې چې تصدق صدقه دې وکړي هر یو سړی د خپل هغه وړو نه د خپلو درهم پیسو نه د خپل دینار نه تصدق صدقه دې وکړي هر یو مؤمن من دیناره ومن درهمه ومن صاع بره څومره چې وسي وی په دې ټولو خلکو کې یو کس د ټولو نه مخکې راغی یو بټوه شانې ورسره وه د همیانۍ دې غاړې ته بیا پخوا شول په دې کې د درهم دي روپۍ نو دونه درنې وې د الله نبي وایي چې حتی کادت نږدې وه تعجز کفه چې دې لاسونې اوچتولی نه شوه بیا وروسته وایي چې نه بل قد عجزت بلکې لاسونه یې عاجز د ټولو نه مخکې ده دا روپۍ راوړې کېښوستې چې د خلکو وکتل چې دا انسان دی چې دومره وسوالم نه دی او دومره د الله په نامې دې قبیلې دپاره صدقه وکړه دې غریبانانو له نو فتتابع الناسو خلک راتله 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 چا یو شی راوړه چا بل شی دا راوي د حدیث وایي چې حتی رأیت قومین من طعام ما دوه ډېرې ولیدل د طعام او د یو شي بل شي وایي چې ما د الله د نبي مخ ته وکتل نو د نبي صلی الله علیه وسلم مخ چې و یتهللو داسې رڼا یې کوله کانه مذهبه گویا کې د سپینو یا سرو زرو هغه اوبه دې ورکړي د خوشحالۍ نه یې رڼا وکړه او بیا په دې ځای کې اخر کې وفرمایل چې من دل علی خیر فلو مثل اجر فاعلی چا چې یو د نیکۍ اولنی بنیاد کېښود څومره خلک چې به دې عمل کوي الله بدله مجر ورکوي نو دې د وجې نه دې له اولني سړي ته الله د رستنو اجر هم ورکړ نو صحابو کې داسې ښایسته صفتونه د متقیانو صفت دا دی چې د الله په نامه باندې به ورکړه کوي مال الذين ينفقون في السراء والضراء دویم صفت دې آیات کې الله ویلې والکاظمین الغیظ غصه برداشت کوي دا یې بل صفت دی څه معنا یو سړی سخي دی پیسې لګوي دا یې ښایسته صفت دی لیکن بل طرف د دا دی چې به دا معمولي خبره باندې ووردي بازار کې ولا څوک معمولی خبره وکړي نو سم لمبه کېږي یو کس سره ولاړ یو شی خرڅاونه هغه یو کس ورته یې به دې ریټ نه ورکې نو دا ورته یې مخکې دی ستا په شی بېوقوف دا نه شي اخیستی ایا دا جواب دی د هغه په زړه کې دغه ده چې به دې شي ماله راکړه نو ته ورته چې وروره به دغې نه کېږي ښایسته طریقه به یې جواب ورکړه دا کله کله یو سوالګری راغی د الله په نبي یو څه وغوښته نو بعضې انسانانو دماغو کې دومره کمزوري ورته یې ورک شه یو ستاسو نه تنګ شو الله وایي چې نه قول معروف ښایسته خبره ورته وروره وس مې نه کېږي یا به بل وخت درکم یا دې الله اجر درکړي
درګه باز انسان مانځاو د سکه تکړی او کور کې چې ماشومان یو معمولی ورانه وو یا زنانه دی یو کار ته ورانو شي به د څه بد اخلاقی د څه کنزلی کوي د څه رد بد وای تبه چې د سره د چې د مونږه بندگی کړي نه و الله فرمایي چې د متقینو صفات سره والکاظمین الغیظ غصه برداشت کوي او نبی صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړي چې هغه څوک من کظم غیظا هغه څوک چې غصه برداشت کړه خود سے برداشت نه چې دا کمزورې دی چې وای دا یاره بس معاف نه کړ نه دا الله نبی وای او هو قادر علی ان ينفذه دا سړی په دې قادر دی چې بدل دی وایي او وسی کی او د دې باوجود دا وای چې الله د فار نه دا معاف دا الله نبی چې دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق د ټول خلقو مخکې د قیامت کې الله راوغاړي او ثم يتخير من اي الحور شاء بیا بوتوی چې د جنت په دې حورو کې چې کومه خسته حوره ده د غټو سترګو والا او خسته رنګ او بدن والا په دغه یو عمل باندې ته دغه واخلا ته دا ټول خلک به ته ګوري چې دا خو هغه انسانو چې ګوره دی یو عمل کې برداشت او صبر کړي دنیا کې او د خلکو ویل دا بی غیرت دی بدلی و نه غل دنیا کې او د خلکو ویل چې بوختون ګوره دی ته وای چې وخت به د وخت برابرۍ د سفیړې گزار به بلسوک ورګي او د هیڅ مونږ کړل د الله د پاره برداشت کړو نو دله به د ټول مخلوق مخکې دا ورګي دا خلک به داسې حیران د څومره لوی فضیلت بل حدیث کې د الله نبی وای لیس الشدید بالسرعه پهلوان سړی هغه نه دی چې یو کس یو چت کو راویر راو انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پهلوان هغه دی چې خپل نفس کنټرول کا په وخت د غوسه کې لازمي عزتمندو د غوسې برداشت کول چې طاقت وي خپل بیبي دې وران کار وکړو ساخو وشته چې سفیر ورکی لیکن په اخلاق او ته وی دا کار دی غلط یو گاونډي دی یو رانه خبره سوکړه په اخلاق او ته جوړوره دا خبره د سینه ده د سینه چې ماشوم دی معمولی په جړه راغی او خدای خبر دی دیوال سره لګیدلې یا تلاسي وروړې او د سم دوار د کورنه چړیو چې خوان راو بس چې څه شاپ لار کې ابه روسه چې کم کارو کې به په ایمانه حقیقت معلوم کې نو غلطي ساده بچي یا معمولیت یو سفیړه یا گزار شوی زنانو کې مدا کمزوري ډیره کور کې معمولی خبرې راځي نه د خواخه خاطر بګی نه د بل زنانه خاطر بګی نه د مشر خاطر بګی نه داسې بد اخلاقه په دې باندې زنانو کې شتا چې یو کور کې یو مشر سره یا خواخه را یو د نصیحت خبره وته کوي یو ملګری ما ته وای ما نصیحت کو وای ما ته چې غل کینه دوسا تو خالي خوراک کاته بس بدی دې ته نګوري چې دا بچی د چا دی یو ملګری وای زما پلار بوډا شو وای ما وای چې زما د زنانه به وسه شور کوي نه ما بچی کم شي غسته د پلار نه به مې ورکه چې دا کور ته سوي تا کله کله به مې خرچه کې ورکوله د پلار نه به مې لته ضربه داري زنانه ولا ورک دا غزنانه په فکر کې بداوه چې وسم د ازمن سرګې نه دومره موږ باندې فهم کوي وای ما لیکاسي د خالي سلاکما دې زنانو په نظر کې بیزار راځي چې دا خټولې بیسیز ما خاون ګډي دا خو سي بیګار دی اوس نو دا بد اخلاقی بای زنانو خواخه دا هغه ته یو کېګړه یو سم لار کوي بدی بدی اور بدی دی وخت عام کورونو کې دا سی وګورئ د دوه ورونو اختلاف یا په کور کې د خلکو اختلاف بنیادی سبب د زنانو بد اخلاقی ده معمولی خبرو باندې برداشت نه کوي صبر نه کوي د خو اخلاق نه کار نه لري هغه هیڅ ژوند او کور بزان باندې ثوران نو موږ ته د الله نبی وایي چې صبر کوه خیر دې کوي وترخه خبره ساده ته وکړه د دې بدله په آخرت کې خوږه ده د دې نتیجه کې صدا د سلف د یو
امام بارک رضی میمون ابن مهران زما دې خبرې ته کوم توجه وسه میمون ابن مهران دا یو حاکم تیر شوی یو والی یو بادشاہ ویناستو میلمنو سره یو وینځه راغله نو څه ګرمه خوروا موروا یې چای راوړو پتنس کې نیولې او چې دل دراله دی غریب خفه شو دا لوخي چې راولګېدل په دې میل دې مشر میمون دا جامیم دا ولي شوې امیل مانم دا وشو لګه شي بیزتی وشو نو دا میمون ابن مهران را پاتې ده دی ویزه د یو سفیر ورکوله ځکه وینځه معمولی حیثیت لري نو دا انځه مسلمانه وا میمون مسلمانو د دې وته یا مولایا استعمل قول الله والكاظمين الغيظ اے زما مالکا په دې آیات عملو کې الله قرآن کې وایي والکاظمین الغیظ مؤمنان غصه برداشت کوي نو فورا چې د آیات واورېده نو دوی ته چې قد فعلت دا کار مې وکړ بس غصه مې برداشت خو بیا هم کله کله لکه لږ شی بلا شي دا وینځه ډېره هوښیاره وه دا ورته وایي چې ای زما مالکه استعمل معباده او وروسته جمله باندې عمل وکړه رسل دی آیات دی والعافین عن الناس مؤمنان معافی کوي لدا وتوي چې باغی می عملو قد عفوت عنك معافی می سوکه لدی وته به ویلې چې حضرت یو درېمه جمله مله ویل والله يحب المحسنين الله مینا کوي دا غچاسه چې احسان کوي پس د بدینه می احسان کوي لدی وته چې ما په دې باندې عمل وکړ قد احسنت الیک فانت حرة لوجه الله ما بدی عملو کې احسان مې دستوغو او ته مې د الله د پاره آزادم کړی نه اهل علم وجه درې درجې یو دا چې یو نقصان وشو سړی ولا سزا ورنکي څپېړه ورنکي ظاهرا استعمال کی خو دې اړه کې بهم پړسېدلې شیره دا خادم یا دا کشر یا دا زنانه انسانیت والا نه ده دویمه درجه والعافین عن الناس اړه کې مونږ لري اړه کې معاف کوي نو دریم د چې بهم هغه مزاج یې څه سبي او هغه ته توجه نه ورکوي نو والله يحب المحسنين کی اشاره ده چې هغه غلط کار کو دا غیر نه باوجود څه ښه کار وکړي هغه تکلیف درک او ته احسان وکړي دا اعلی درجه ځکه دې جملې سره الله خسته ټکي ویلې والله يحب المحسنين الله مینا کوي د خلکو سره وسه سوچګه چې د الله محبت د الله مینا تاسو ملويږي نو دغه عمل باندې عمل ولې نه د سلف داسې حوصله او برداشت سبحان الله عمر رضی الله عنه په مجلس کې یو کس ناستو نو د ځان یو تر راوستو اسینا سیفی هغه چې څنګه کې نه سم دواره دی راغی ابن الخطاب اے د خطاب زیه ته سکه زموږ د علاقه خبر نه لې پیسې نه لګي دا عادل لګي او خاص شورا د اسمبلی عمر رضی الله عنه یو دره راوغسته اراده وکړه چې گزار ورکړي دا وراری ډیر هوښیار سړی و دوته امیر المؤمنین ستانه بهترین شخصیت دنیا ته راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله ویلي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين الله ویلي نبی عفو ما فی ځان خپل عادت جوړ کا وأمر بالعرف او د نیکی خبره کاوه وأعرض عن الجاهلين او د جاهلانو نه مخړوا او د ازمات سره دام په جاهلانو کې و عمر رضی الله عنه هدایت واورید به د تغلی کې نه د څه ویلي چې غلې کې نه بدايات وایي ځکه پويګم دا د بچیانو بیزتی کوي او د بیزتی بدله دا جایز ده د څه ونه ویلي کم از کم دای مونږ ویلي چې دا خو خاص شورا زیره دا چاره اوسته دا وبا سي بهر دای مونږ ویلي ملمه دی وفريده چې ناس وجد اهل علم وي چې عمر رضی الله عنه وکانه وقافا عند كتاب الله کله چې بل الله د کتاب خبره وته وشوه به بالکل سٹاپ کېده چون چې را بیان کول
اوس نن زموږ مسلمانانو ته چې دا مسله په کتاب او سنت کې راغلي یو ومی سړی به چې بټکی به نه راځي وایي ټیک ده دا کتاب او سنت کې ده خو دا زموږ مذهب کې نشته کله به ټیک ده دا کتاب او سنت کې ده اوسه پورې دا موږ نه ده اورېدلی کله به دا دونه مولیان او پلانین نه وي لکه د الله بنده چې آیات او حدیث درته بیان شو بس غلی شه تسلیم شه دې ته چون چهره مه کوه دې د وجې نه د ډېرو مسلو نه د عوام غریبانان ولې الرجي دي په صحیح سنتو باندې عمل نه کوي ولې وجه دا ده زما عزتمندو چې کتاب او سنت ته انابت نشته تسلیمېدلو ماده نشته کم از کم شک دې پیدا شو نو چې شک دې پیدا شو وروسته راشه مولوي صاحب دا مسله ماته ناشنا کاره شوه آیا دا کوم ځای کې راغلی ما پوهه د بل عالم نه تپوس وکړه نو بس یو زده او عناد دی معاشره کې یو دا دی چې دماغو کې د چا څه پراته دي که صحیح دی او که غلط هغې ته دین وایي یو کس بل د طریقه ښودلو چې مانځه کې نیت تړي دا یو ګوته به داسې کړي او دا بله به لاندې کړي او دا درې به د پاسه کړي نو ما ورته ویل چې احادیثو کې خو دوه طریقې راغلي یو طریقه دا ده چې د الله نبي وایي یو د لاس داسې ونیسه دویمه طریقه دا ده د لاس پې کښېږده اوس دا درېمه طریقه چې څه وې نو آیا دا د الله نبي ته علم نه و چې هغه دا درېمه طریقه ښودلې وې نو چې کله د الله نبي نه ده ښودلې نو دلیل دی چې دا دین نه دی سنت دا دی چې یا لاس کښېږده یا لاس داسې ونیسه یو بل کس سورلی دا ختم قدر الله حق قدر د آیات یو وای دا د سورلی دعا ده ما ورته دا آیات دی د قرآن کریم او بعض علماء لیکلي چې دا سورلی کې وی وایي لیکن دې باب کې چې کوم حدیث راغلی هغه د ځان نه جوړ شوی سند یې نشته ما ته وایي چې نه دا ما د پلانکي بزرګ نه په یو پلانکي مرکز کې اورېدلي ته څه پوهېږې که هغه یې لکه خپل وایي چې بزرګ دی نه بزرګ و دې ته وایي چې یو دینداره سړی دی او بندګۍ والی عالم یا مفتی او شیخ نه دی او زه دا د دلیل بیانوم چې په دلیل کې دا راغلي د دې بعضې عوامو کې دا کار دی کتاب او سنت ته غاړه نه ږدي بعضې خلکو کې دا کار دا سلام واړئ په دې به لاس کېږي او بیا الحمدلله الذي اذهب عني هغه دعا وایي نو یو کس سمایي چې دا دعا سنت کې نشته وایي نه دا یو اردو رساله حسن حسین کې لیکلي نو ما ورته چې حسن حسین ما لیدلی هغې کې لیکلي دي په دې باب کې حدیث هم راغلی دی لیکن علما وایي چې هغه حدیث سندن کمزوری دی حیثمي صاحب راوړی مجموع الزوائد کې په 10 جلد کې 110 نمبر صفحه کې هغه وایي چې وسنده ضعیف سند باندې احکامات نه ثابتېږي او د دې نه وروسته دین جوړېږي بیا مې ورته چې ستاسو کوم شیخ الحدیثان دي کوم مفتیان دي غټه هسې هغوی ته وګوره چې هغوی مانځه نه پس د الله ولې نه کېږي خیر دی ما هغې ته لږ وګوره وایي نه دې سره هغه ټینشن او بوج لرېږي او د الله کار دی ما دا تجربه وشوه کم کسان چې بل سر لږ دي اکثر هغه ټینشن یې اکثر د هغه په ذهن بوجي ولې د سنت خلاف نو زما عزتمندو تحقیق کوه یو سړي ته چا ویلې غوږ ځه نه سپي ودښته او سپي پسې منډې وه سپي پسې منډې مه وه لا اول غوږ وګوره چې رښتیا ده که نه داسې مه کوه چې دا وابین دي مه بس بیا چې رښتیا وابین نه لږ تحقیق وکړه چې دا مسله د کتاب سنت ده او که نه ده صحیح ده او که نه ده نو زما عزتمندو د متقیانو صفت ما بیانو د هغوی صفت دا دی چې هغه د معافۍ ماده پکې درېمه جمله وروسته الله ویلې ده والعافین عن الناس والله يحب المحسنین متقیان هغې ته وایي چې عفو کوي په زړه کې هم چا ته کینه او بغض نه لري درېیم دا چې والله يحب المحسنین احسان کوي که یو چا ورته زیاتې تکلیف هم کړی بیا هم هغه ته احسان کوي یو چا ورته د واده جواب نه کړی سپکې ورته کتلي یا یو بل یو معمولي سخته خبره ورته کړي یا یو څو پیسې او نقصان ورکړی د باندې یو مقام راشي دا هغه هر څه شاته کړي د الله دپاره او بیا مو سره احسان کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مصعب ابن اساسه د ترور زیو هغه باندې ډېره خرچه کوله
نو کله چې عائشہ بیبي به الزام ولګید یو بګی دام ملګری شو د دې نه وروسته ابوبکر صدیق ویلي قسم په الله که زه تاسو یو روپۍ ښېګړو زه تاسو سره څه کوم او دا تاسو الله آیاتونه راولېږل چې ولا یأت لأولی الفضل منکم والسعة مال والا او فراخي والا دی بیزی قسمونه نه کوي الا تحبون ان یغفر الله لكم آیا دا نه غواړي چې الله ته بخښنه وکړي صدیق راغی ویلی د الله نبی بالا زه دا غواړم چې الله راته بخښنه وکړي پس د دې نه چې زما په لور باندې د زنا الزام لګولی پس د دې نه چې د بیبي عایشې غوندې زنانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبي چې په ټولو کې ورته ګرانه ده ام المؤمنین ده په هغې باندې د الزام لګولی لیکن الله وایي چې زه ته بخښنه کومه د دې باوجود به هم زه د هغه څخه ښېګڼه کومه پښتانه نه وو چې نه ګوره د شکل هم راته راونه شي په ډډ هم پرې نه ورځي ایمان پکې و ایمان د دې د وجې نه زما عزتمندو که یو سړی وایي د الله رحمت غواړي دا دې په ځان کې دا ښکلي صفات پیدا کړي د مال د لګولو صفته دارنګې زما عزتمندو د غصې د برداشت کولو صفته او دارنګې عفو او د معافۍ صفت چې دا ښایسته صفتونه دي چې په چا کې دا رال په دې انسان کې تقوا پیدا شو او چا کې چې تقوا راله الله په خپل رحم او رحمتونه نازلوي نور صفات هم د ایتونو ډېر ښایسته بیان کړي دي ملګري لږ شی وختي راځئ نه بیا دا خبره به پوره کېږي الله پاک دې موږ او تاسې باندې خپل خاص رحمت او خپل فضل او احسان نازل کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر